نو ستا تعلق د علماء دیوبند سره شته نه دی؟ که ته به خپله د علماء دیوبند کې وې خو موږ به ویلی وي. ته به خپله علماء دیوبند پیژنې نه، علماء دیوبند تا ځان کې شماري نه، ته خپله باندې اعلانات د الحاد طرف ته کوي، ستا توجه ټول د الحاد طرف ته ده. نن ته راپاڅېږي مفتي مختار الدین شاه صاحب پسې خبرې کوي. بهر کیف انتهایي ګټیا کار دې کړی دی، ډېر غلط کار دې کړی دی. د هغوی مریدانو ته تکلیف رسې، د هغوی شاګردانو ته تکلیف رسې. داسې الله والا انسان، داسې پرهیزګاره انسان، داسې متقي انسان په مخ د ځمکه په کیف کې. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول دوستان ورونه دا به په خیر او په عافیت سره وي. نن دغه ریکارډینګ زموږ په پښتو کې ځکه دی چې د دې تعلق د پښتو سره دی، د هغه چا سره دی چې د هغوی تعلق د پښتو سره دی، او کم چا چې په چا پسې څه ویلي د هغوی تعلق هم د پښتو سره دی. حضرات، څو ورځې مخکې مفتي مختار الدین شاه صاحب رحمه الله تعالی چې یو داسې شخصیت چې ډېر زړونه د الله تعالی سره د خلکو جوړ کړي، ډېر داسې باغیان چې د الله طرف ته متوجه کړي، او په خپله باندې د هغې د بزرګۍ هغې تاسو دلته نه بیانوم، خبره به زما نه بیا اوږده شي چې هغه څومره د الله والا سړی او څومره بزرګ و. نن مې په ویډیو کې یو کلیپ وکتو، په یوټیوب باندې مې یو ویډیو وکتله د مفتي شاکر زوی عبدالله چې کوم نامې ده، هغې د مفتي منیر شاکر کوم چې اوس وفات دی، د هغې یو ویډیو یې راغستې او دا پیغام ورکوي چې حضرت پیر مفتي سید مختار الدین شاه صاحب رحمه الله تعالی دا د دیوبندیت په جامه کې بریلیت خوري. اول جواب زما دا دی چې حضرت پیر مفتی سید مختار الدین شاه صاحب رحمه الله تعالی د دوی تعلق د علماء دیوبند سره دی. مفتی شاکر ستا تعلق د علماء دیوبند سره نه و، یا د هغه د زوی تعلق د علماء دیوبند سره نشته. دا خبر به هغه سړی کوي چې په علماء دیوبند کې وي او د علماء دیوبند طرف ته خپل نسبت کوي. هغې به دا خبره کوي چې زمونږ طرف ته څوک نسبت کوي د دې دا عقیده خراب ده یا د دې دا کردار خراب دی. بهر کې راځم ستاسو خبرې ته. هغې دا خبره کوي چې دوی د بریلیت عقاید خوري یا بریلیت خوري د دیوبندیت په جامه کې. د پښتو مشهور متل دی، وایي که چاته ګوته نیسي نو ټول لاس ځان ته راتویږي. که ته خپل سوچ وکړي او د خپل پلار په کلیپونو باندې سوچ وکړي، د مفتي منیر شاکر په کلیپونو باندې سوچ وکړي، د هغوی ابتداءً د قبر د عذاب نه انکار، آیا دا د دیوبند علما هم مني، د بریلیانو علما هم مني، د اهل حدیث علما هم مني، خو ستا پلار دا نه منل. د معراج د واقعیا نه انکار، دغسې د ترابو نه انکار، تر دې پورې چې د جمله احادیثو نه هغه انکار کړی دی. او که د چا ضرورت وي انشاءالله په ثبوت سره ورته موږ ویلی شو. خو به هر کیف یو سړی دی وفات شوی دی، د الله سره خپله معامله ده، په هغې کې موږ ورته نه وایو، خو دومره ویلی شو چې د هغوی یو زوی راځي او د هغې زاړه کلیپونه راخلي او د مفتي سید مختار الدین شاه صاحب د مرګ نه وروستو په هغه پسې چې کومې خبرې کړي دي هغه شیر کوي. نو ما ته هم حق جوړېږي چې زه د خپل یو مشر، د خپل یو استاد، د خپل یو پیر د هغوی دفاع وکړم. خپلو عقایدو دې سوچ وکړه. ستا تعلق د احادیثو سره نشته دی، تر دې پورې چې تا د انسانیت او د مسلمانۍ نه هم لاس ویستلي دي، ځکه ته احادیث نه منې، ستا پلار احادیث نه منل. نو ته په کوم زبان باندې راپاڅېږي، په کومه خوله باندې دا خبره کوي چې مفتي سید مختار الدین شاه صاحب رحمه الله تعالی د دیوبند عقایدو سره سره د بریلیت عقاید خوري. نو ستا تعلق د علماء دیوبند سره شته نه دی؟ که ته به خپله د علماء دیوبند کې وې خو موږ به ویلی وي. ته به خپله علماء دیوبند پیژنې نه، علماء دیوبند تا ځان کې شماري نه، ته خپله باندې اعلانات د الحاد طرف ته کوي، ستا توجه ټول د الحاد طرف ته ده. نن ته راپاڅېږي مفتي مختار الدین شاه صاحب پسې خبرې کوي. بهر کیف انتهایي ګټیا کار دې کړی دی، ډېر غلط کار دې کړی دی. د هغوی مریدانو ته تکلیف رسې، د هغوی شاګردانو ته تکلیف رسې. داسې الله والا انسان، داسې پرهیزګاره انسان، داسې متقي انسان په مخ د ځمکه په کیف کې تا ته میلاو نه شي کوم چې حضرت مفتي سید مختار الدین شاه صاحب رحمه الله تعالی. د هغوی د حقانیت دلیل دا و چې الله تعالی هغوی ته کومه مرتبه ورکړې وه، د هغوی چې کوم شاګردان وو، داسې یو شړه علاقه،
داسې یو غیر آباد علاقه الله تعالی د مفتي صاحب د وجې نه آباده کړله. د علم مرکز پکې کولاو شو، مدرسه پکې کولاو شوله. اهل علاقې لکه بغیر ورشه مفتي مختار الدین شاه صاحب کوم کردار و، مفتي مختار الدین شاه صاحب کوم څه کړي وو، د امت دپاره د قوم دپاره څه کړي وو، هغه ته باید نن فټ دي. خو ته راپاڅېږي نن دا الزام لګي چې حضرت پیر مفتي سید مختار الدین شاه صاحب د دیوبند په جامه کې بریلیت خورئ. الله اکبر. افسوس تا په دغه سوچ باندې دی، افسوس تا په فکر باندې. د مفتي عبدالله ته ویم چې ستا پلار هم وفات دی، مفتي مختار الدین شاه صاحب هم وفات دی، مه کوه داسې حرکتونه، ورنه دې به نقصان پیدا شي، د دې نه به داسې نقصان پیدا شي چې د هغې به ازاره نه کېږي. حضرات دغه مختصر خبرې وي ستاسو په وړاندې مې وکړلې. الله تعالی دې موږ د داسې شریرو خلکو نه وساتي چې په امت کې انتشار پیدا کوي، په امت کې بکواسات پیدا کوي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته حق عقیده را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.